د محمود او آیاس قصې ډېرې مشهورې دي. د محمود غزنوي دا یو لوی بادشاه او پریزیډنټ تیر شوی دی. د ده یو خادم آیاس ډېره مینه محبت به ورسره کو. نو گورنرانو او وزیرانو باندې دا ښه نه لګېدل، د هغې د سترګو ښار و، ښه پرې نه لګېده. نو عزتمندو یو ورځ د محمود غزنوي داسې کار وکړو چې یو قیمتي ملغلره یې راواغسته او وزیران یې راغونډ کړي. یو وزیر له ورکړه، ویل دا ماته که. هغه چې هغه ملغلره وکته، وی جی دا خو مناسب نه دي، دا خو ښه خبره نه ده، ډېر قیمتي شی دی. ویل ښه زه دې بل لی ورکړه، بل لی ورکړه، ویل جی دا خو ډېر اعلی څیز دی، دا ښه خبره نه ده. ډېرو کسانو باندې تاو راتاو کړه، یو وزیر هم نه ماتوله. آیاز لراله، وی آیازه ماته که. هغه درس چې دی ځمکې له راوبغوله او فوراً یې چوره چوره کړه. ټولو وزیرانو ویل وګوره حد درجې خپو پورې قمقل دی. ټیک د بادشاه تا ته ویل خو مطلب خو یې دا نه دی که نه، ته دومره قیمتي څیز ضایع کې. بادشاه هم بظاهره داسې رنګ بدل شو. آیاز ته وایي آیازه عجیبه کار دی وکړو، ګوره دا دومره گورنران عقلمند خلک ناست دي، ملغلره نه ماتوي او تا ملغلره ماته کړه. وایي د دې څه وجه دی، ریزن یې څه دی، ولې دې دا کار وکړو؟ هغه ویلې بادشاه سلامت، ما چې کله وکتل تا ویلې دا ملغلره ماته کا، ما یو طرف ته ملغلرې ته وکتل، بل طرف ته مې ستا اډر او حکم ته وکتل. ما سوچ وکړو که ملغلره ماتوم د بادشاه حکم ماتیږي، او که ملغلره که ملغلره ماتوما نو د بادشاه حکم نه ماتیږي، ملغلره ماتیږي، او که ملغلره نه ماتوم د بادشاه حکم ماتیږي. ما سوچ وکړو چې ملغلره ډېره قیمتي ده که د بادشاه حکم ډېر قیمتي دی. اے بادشاه سلامت، ما ته ستا حکم د ملغلرې نه ډېر اعلی ښکاره شو، ما ملغلره ماته کړه، ستا حکم مې بچ کړلو. مالی ملغلره دې ماته شي خو د بادشاه سلامت حکم دې نه ماتیږي. ټولو وکتل چې واه، محمود غزنوي ویلې زما د حکم د سره دومره قدر دی، دا زما دومره قدر کوي. واقعي خبره، یو قیمتي چیز دې مات شي خو د ملک مشر حکم دې نه ماتیږي، د هغې عزت دې نه ماتیږي. نو دک رنګې عزتمندو د الله رب العزت حکم که زمونږ انا پرستی ختم شي، زمونږ بغض ختم شي، د الله دپاره زمونږ عزتمندو کینه ختم شي، د الله دپاره زمونږ حسد ختم شي، خو زما او دغه رنګې عزتمندو الله راضي شي، دا زمونږ لویه کامیابي ده. یو ځل محمود غزنوي اعلان وکړو، ویل زما په خزانو کې چې کم سړی کم څیز اوچتوي هغه دپاره جایز دی او حلال دی، وړي دي، خو خاص لیمټ وخت یې مقرر کړو. په دومره وخت کې چې چاته کم څیز میلاویږي بس وړئ. ټول چا یو څیز راواغستو، چا بل څیز راواغستو، چا بل څیز، چا کم څیز خوښو، چا ملغلرې، چا مسم درهم، چا دنانیر، چا یو شی، چا بل څیز. آیاز قلارې ولاړ دی. آیاز ته وایي سړیه تم څه واله که نه، غریب سړی. آیاز ولاړ دی، د بادشاه سلامت په سر یې لاس کې وړ. ټول وایي دې بې وقوف ته دې خیل دی، په دې به څه کې باچا ځان سره کور ته وړي، په دې به کې څه چېرته قیمتي څیز یوسه، د باچا حکم هم دی او باچا د باندې چې کوم دی پیرزو کړې ده، نو څیز راواله. چې ټولو څیزونه راجمع کړه، راوایغسته. بادشاه آیاز ته وایي ته خو ډېر قمقل انسان یې، د بادشاه د طرف نه اجازت و، تا ته ضرورت هم ډېر زیات دی، غریب سړی څه به دې راغستی وی چې کار دې پې شوی وی او ته زما په سر باندې لاس کېغوستو، دا ولې؟ وی جی هغوی یو څیز واغستو، ما د دې ټولو بادشاه واغستلو، هغوی یو څیز کور ته یوړلو، ما چې دا ټول څیزونه د چا دي د هغه په سر باندې لاس کېغوستو. جی تاسو چې زما شئ دا ټول څیزونه زما دي، او که ته زما نه شي نو اوس به د دې تیارو نه هم دا څیزونه واپس والي. دکه رنګې عزتمندو چې کله رب سره زمونږ تعلقي، الله سره زمونږ تعلقي، دا ټوله دنیا زما ده، او چې الله سره تعلق نه وي ستا زړه به هم ستا نه بې وفا وخیږي. چې الله در سره مل وي، رحمان بابا وایي چې الله در سره مل نه وي رحمانا، که لښکرې در سره وي یک تنهایي. چې الله در سره مل نه وي که دا ټولې لښکرې تا سره ته داسې لکه یو تیلې ځان له انسان. چې الله د سره مل وي زړه به دې خوشحاله، دل دماغ به دې خوشحاله، او چې الله د سره مل نه وي ستا زړه به هم تا سره بې وفایي وکړي، ستا دا سترګې به هم تا سره بې وفایي وکړي، ستا دا خپل لاسونه به هم تا سره بې وفایي وکړي، ستا ضمیر
او ستا زړه هغه به هم تا سره بې وفایي وکړي. خپلوان خو څه کې، زامن خو څه کې، ښځه خو څه کې، ستا خپل بدن به هم تا سره بې وفایي وکړي. او چې د الله د سره مل وي نو عزتمندو دشمن به هم ستا خیرخوا وخیږي. نو د الله دپاره کار کول، الله ته رجوع کول او د الله رضامندي لټول دا اصل بادشاهي د عزتمندو. محمود غزنوي یو ځل چاوله ترخه اندوانه راوړه، خربوزه یا اندوانه ډېره ترخه وه. نو یو وزیر له یو چلی ورکړه، هغه ته یو چکووالو واپس یې کېغوسته، بل ټولو واپس کېغوسته. ایاز له چې ورکړه هغه خرب چې کوم دی ټول یې وخوړه. ټول وایي دا بېوقوف خر ته دی خیال دی، وایي خر د خیت په خوراک څه پوهېږي، دا خو بالکل چې کوم دی په هېڅ نه پوهېږي، د خوراک خو څه څیزي. محمود غزنوي ته تپوس کوي ایازه دا هندوانه خو ډېره ترخه وه، ته پې پوه نه شوې؟ وایي بادشاه سلامت، چې کله ستا حکم وشو چې وخوره نو بیا په هغه وخت کې چې کوم دی زه د هندواني په تریخوالي باندې نه یم پوه شوی، ما ته ستا د حکم مټاس زما په خوله کې موجود و، ستا د حکم د منلو خوند زما په خوله کې موجود و، زه د خربوزې په خوند باندې نه یم پوه شوی. مینه محبت داسې څیز دی. نو بهرحال عزتمندو هر انسان د ډپریشن شکار دی. علاج یې څه دی؟ رجوع الی الله، انابت الی الله، الله طرف ته وده. الله وی ففروا الی الله، ای زما بندگانو ما طرف ته چرته را منډې کوي. فرار، مونږ پلانې سړی فرار شو، فرار منډې ته وایي. فاستبقوا الخيرات، ای زما بندگانو ډیرو سیزونو طرف ته منډې وایي، چرته زما د خیر کارونو ته یو ځل منډه ووهئ. فاسعوا الى ذکر الله، ډېرې منډې م ووالې چرته زما د جمعې مونځ ته او زما ذکر ته منډه ووایي.